عزتمند قرآن مجید زموږ صف لپاره د هدایت یو عظیمه ذریعه ده او قرآن مجید یو بابرکته کتاب دی. قرآن مجید داسې کتاب دی چې دا موږ او تاسو ته صحیح او نیغه لاره زما عزتمندو چا چې قرآن د خپلې زندګۍ مقصد ګرځولی دی الله هغې په کائناتو کې چې کوم دی چوکاو کړی دی الله هغې ته مقام او مرتبه ورکړی. عزتمندو ستاسو وخت اخیستل نه غواړم، وخت کم دی، دا پروګرام چې کوم دی دا مختصر دی. خو زه د محلې والو په خدمت کې درخواست کوم تر کوم ځای پورې چې زما د اواز رسي هغې ته کوم کسان چې په کورونو کې ناست دي عزتمندو جومات ته راشئ. د رب العالمین په دې کور کې د الله او د هغه رسول شان بیانېږي چې موږ او تاسو چې کوم دی په دې بابرکته مجلس کې شرکت وکړو الله به چې کوم دی ډېر څه راکړي. عزتمندو داسې مجلسونو کې شرکت کوه ولې داسې مجلسونو باندې الله تعالی چې کوم دی خپل خصوصي رحمتونه رالېږي، انوارات او تجلیات پکې نازلېږي. زما عزتمندو تاسو تشې ټولو سره راغلي یئ او انشاءالله العزیز چې د دې ځای نه تاسو واپس ځئ ستاسو جوړی به د خیر نه ډکې ځي. دې لپاره تمام محلې والو خدمت کې درخواست دی چې هغې دې بابرکته مجلس کې شرکت وکړي. زه تلاوت کلام پاک نه وروستو خپل دروند ورور او نوجوان علمدین حضرت مولانا محمد عثمان صاحب ته دعوت ورکوم چې هغې راشي او ستاسو په خدمت کې د ختم نبوت په حق باندې د خپلو ضریر و خیالاتو اظهار وکړي. حضرت مولانا محمد عثمان